إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله كان لا يحب كل مختالا فخورا صدق الله مولانا العظيم. درود شريف واحد. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ونبينا محمد عليه وسلم. زما عزتمندو مشرانو او گرانو ورونو دوستانو، د معاشرې د حقوقو په باره کې درته ما بیان شروع کړی دی. مخکې بیان کې د مور پلار حق و بیا د ښځې او د خاوند د ژوند، اوس د رشته دارانو او د ګاونډیانو په دې معاشره کې چې سړی د هغې حق وپېژني او حق ادا کولو کوشش وکړي، نو هغه معاشره ښي. د مور پلار او د ښځې د خاوند نه پس حق د خپلوانانو دی. حضور پاک د خپلوانانو بې اندازې حق بیان کړی دی. قرآن شریف وذی القربا اول د رشته دارانو حق دی. زموږ ښکلی پیغمبر وایي چې خدای پاک دا د بخاري شریف حدیث دی، خدای مخلوق پیدا کړ نو دا صله رحمي دا رشته په یو شکل کې د خدای سره ودرېده. خدای ته وایي خدای تا نه سوال کوم. وی څه سوال کوې؟ وی چې څوک زما لحاظ کوي، زما د صلې لحاظ کوي، زما د یو ځایدو لحاظ کوي، نو ته د هغې لحاظ وکړه. او چې څوک زما لحاظ نه کوي، زما د صلې لحاظ نه کوي، قطع رحمي کوي، نو خدای ته ورسره قطع رحمي وکړي. خدای پاک ورته وایي ستا سوال مې قبول کړ. دا د فخر چې څوک ستا لحاظ کوي د رشتې، نو زه به د هغه لحاظ کوم، او چې څوک ستا لحاظ نه کوي نو زه به د هغه لحاظ نه کوم. اکثر د خپلوانانو کې خفګان پیدا کېږي، رور د رور سره د تره ورواره مور پلار، ځکه اموال یې مشترکي که نه، کله په میراث جګړې، کله په ځمکه جګړې، کله په بل سي، نو دې کې د دشمنۍ او د نفرت او د بغض صورتونه ډېر پیښېږي، ځکه اکثره د سړي جګړه د خپلو سره راځي. نو شریعت د دې باره کې سخت احکامات وایي چې نه، ته به د صله رحمۍ لحاظ کوې. بیا زموږ ښکلی پیغمبر وایي وی صله رحمي دې ته نه وایي چې تا سره احسان وکړي نو تم ورسره وکړه، دا خو بدل خلاصول دی، دا خو پردي سره هم خلک کوي. نه، صله رحمي دې ته وایي چې هغه تا سره نه کوي او ته ورسره کوې. صله رحمي اول طریقه دا ده چې سوال ورکړې، که دا سوستی توفیق نه
نو ملاقات لیدا چې دعوت در کې دعوت قبله چې قرض ته ضرورت قرض ور سره کوه د خپل وس مطابق کې امداد غواړي امداد یې کوه د مریض تپوس به کې د سړي مور پلار مړ شوي هم د هغې په وروستي حق کې دا پاتې ده چې د پلار د دوستانو سره به د تعلق او د مور د دوستانو خپلوانو سره به د تعلق په حدیثو کې دا راځي چې د دې جمدو اعمالو یو اجمالي صورت دې مړو ته پیش کېږي خپلوانو نو چې تا د خپلوالۍ لحاظ کړي نو هغه مشران خوشحاله او چې تا د خپلوالۍ لحاظ نه کړي نو هغه مشران خفه خبر کې ځکه د دې جمدو اعمال دا رشتہ دارانو ته پیش کېږي په خوشحاله او په خفګانه خفه حضور پاک یو ځل مجلس کې خبرې کوله وی چې چا د رشتې سره خفګاني قطع تعلق یې ورسره کړي هغه دې پاسي زما مجلس کې دې نه کښېني ټول خلک ناست یو سړی پاسه لاړ غلی بیا مجلس نو ختم شوی چې راغی د مجلس ختمېدو نه پس حضور پاک راوغوسته وی ته خو لاړې او بیا راغلی وی صاحب تا د ووې چې د چا نه رشته داران خفه نو هغه د صله رحمي نه کوي نو ما چې واورېدل زه پاڅېدلم وی زما یو ترور ده چې هغې سره مې تعلق خو نو زه ورغلم او معافي مې ترې وغوسته ما ته وایي چې زه ورغلم چې څنګه داسې ستا خو چېرته نه راغلی بس ما د حضور پاک نه واورېدل او زه تا نه معافي غواړم هغې وی زما د طرفه معافي ما هم هغې ته بخښنه وکړه او هغې ما ته بخښنه وکړه نو زه اوس رالم نو حضور پاک ډېر زیات خوشحاله شو بیا وای هغه سړی چې د صله رحمۍ قاطع وي رشته دارانو سره تعلق نه ساتي دی به جنت ته نه ځي قاطع رحم چې خپلوانو سره ټیک ته چې ته په حق خیر دی که تا سره زیاتې کوي ته احسان کوه که تا سره بدې کوي ته ورسره احسان کوه که ستا سپکه کوي ته یې سپکه مه کوه دا د صله رحمۍ تقاضا ده او چې هغه څه وایي هغه تم وی او چې څه هغه کوي هغه تم کې نو دا خو صله رحمي نه ده دا خو بدل خلاصول دی دا حدیث نه معلومیږي او دا د قرآن شریف حکم هم دی چې رشته دارانو سره به احسان کوي د رشته دارۍ په احسان کولو باندې سړي عمر زیاتېږي او رزق زیاتېږي او ژوند یې د اطمینان او د خوشحالۍ وي ځکه سړي نه خپلوان خوشحاله او چې خپلوانو سره تعلق نه ساتي نو عمر یې کمیږي ژوند یې پریشانه کېږي ستا خو به اول خپلوان پکارېږي نو د خپلوالۍ لحاظ او د صله رحمۍ لحاظ دا د قرآن شریف حکم دی او زمونږ د پیغمبر تعلیمات دی کور کې هر څه راځي خپلوالو کې ما ورته وی دا د اختلاف صورتونه ډېر راځي خو ته به چشم پوشي کې او رواداري به کې ته به وایې خیر دی رور مې دی پلار مې دی رشته دار مې دی ما ته چا خط رالیږلی اوس چې تا خو د ښځو او د سړو حقونه بیان کړل خو ډېر میندې داسې چې زوی له په خوشحاله واده وکړي خو بیا غینګور سره تعلق ښه نه نو دا د ښځو طبیعت دی ته به د هوښیارتیا نه کار نه عقل نه به کار نه د مور به په خپل ځای عزت او احترام کوي او د ښځې حقونه چې څه دي هغه به په خپل ځای پوره کړي
ګوره به انصاف نه به کار دی او دار شه مور خو که مورې خو کله قمقله مې ښځه او قمقل شی دی نو زوی له به په خوشحالۍ وادو کې نو چې بیا انګور او زوی وویني چې خبرې کوي یا یو ځای چیس کې یو خاندي نو دا خپی دا وایي زه زوی رانه لاړم او چې ښځه چې مور سره زوی کینی یا هغه سره چې ډوډۍ خوري یا ورسره د محبت خبرې کوي نو ښځه په دې خپی وي زه دې غاړه شو نه ته به د هوښیارتیا نه کار دی د ښځې خپل ځای دی او د خواښې بعضې وخت کې ظلم کوي دې کې شک نشته ځکه بوډۍ هم شي او عقل یې کم هم شي او بعضې د حسد پکې پیدا شي نو هغه به ته د حکمت نه کار دی او د هوښیارتیا نه به کار دی خو ظلم نه د اخباراتو کې دا ټولې قصې راځي ساس اور بہو کا جګړه دا خو مشهور پخوانی قصه ده د خواښې او د انګو خو واده ولو کې په مینه خو بیا دا نه برداشت کوي چې دا زوی مې د دې خپلې ښځې سره په مینه خبره کوي ولې نیکبخت دی د هغې خو ښځه خاوند دی هغې خو د خبرې کوي یو ځای د ډوډۍ خوري یو ځای د چیس کې او یو ځای د خاندي د ښځې او د خاوند د محبت خو شریعت قایله دی یو صحابي د هغه نوم دی جابر صاحب رضی الله عنه واده یې کړی حضور پاک ورته وایي واده دې کړی دی وایي کونډه دې کړې ده که جینۍ حضور پاک خوش طبیعته وی صاحب کونډه مې کړې ده وی دا ولې جینۍ دې ولې نه کومله چې تا هغې سره خندلې او هغې تا سره خندلې او هغې تا سره مستي کولې او تا هغه سره مستي کولې تا هغې سره لوبې کولې وی صاحب پلار مې شهید شوی دی او 9 خویندې راته پاتې دي 3 واده دي او 6 کور کې دي نو ما وایي که زه جینۍ وکړم نو د هغې به دومره تجربه نه وي نو زما د دې خویندو پالنه او خصمانه به څنګه کوي نو ما زه مشره ښځه به وکړم نو هغه تجربه شدی نو هغه به د هغې تربیت وکړي نو ډېر خوشحاله شو چې دا دې ډېر ښه کړی بارک الله علیک خدای پاک دې در برابر کړي نو د حدیث مقصد دا دی چې د ښځې سره د ژوند د محبت به تېری او د مور لحاظ به هم کوي نو صله رحمۍ کې به د هر چا د حقونو لحاظ ساتي او د هغې په وجه به خدای پاک ستا عمر زیاتی د عمر زیاتېدو مطلب څه دی ځکه قرآن شریف نه خو معلومېږي چې سړي نیټه پوره شي نو نه وړاندې کېږي نو رستو کېږي اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نو علما 3 مطلب کوي اول دا چې هغه نیټه چې کومه په هغه فیصله قطعي کې لیکلی شوې ده هغې کې زیاتې او کمې نه راځي او چې کوم لاندې فیصلې دي هغې کې راځي یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب خدای دا تقدیرونه 15 درجې دي نو په هغه 2 کې فرق نه راځي او 3 کې خدای پاک زیاتې کمې راولي نو دا زیاتې کمې چې دی دا په هغه 3 تقدیرو کې راځي یو خدای د جهان فیصلې کړي دي 50,000 کاله مخکې د عالم د پیدا کېدو نه دا اول تقدیر دی دویم هغه وخت کې فیصلې کړي دي چې ځمکه پیدا او مخلوقات پیدا و خو آدم علیه السلام نو پیدا انسانان نو 40 کاله مخکې فیصله شوه دغه کې فیصلو کې فرق نه راځي بیا دریم فیصلې د مور په خېټه کې انسان چې د 4 څیزونه ولیکلی شي عمر یې ولیکلی شي رزق یې ولیکلی شي او نیټې ولیکلی شي او دا ولیکلی شي چې دی به سپیري که بختور به دې کې خدای محو اثبات کوي او 4م دا چې هر کال د شو قدر په شپه چې لیلة القدر ورته وایي په هغې کې فیصلې کېږي او 5مه دا چې کله واقع کېږي د هغې نه مخکې فیصله کېږي نو کله د رستو فیصلو سره شرطونه لیکلی شوي که د 2 نو دا به وله ورکړم
کدا یو نکو نو دا نه ورکوم. نو دغه شان عمر چې زیاتېږي هغې سره صله رحمي لیکلې شوي، که ده صله رحمي وکړه نو دا عمر به وله زیات کم. نو عمر په خپله د 3 کالو نه وله خدای 30 کي، او چې څوک صله رحمي نه کوي دا 30 په ځای وله 3 کي. دویم عالمان وایي چې عمر د ساګانو په شمیر دی، نو د ساګانو شمیر کې خو فرق نه راځي، خو کله هغه ساګانې په ډېر وخت کې پوره شي او کله په لږ وخت کې پوره شي. نو چې د چا عمر خدای زیاتی هغه ساګانې وله په ډېر وخت کې پوره کړي، او چې د چا عمر کمی هغه ساګانې وله په لږ عمر کې پوره کړي. درېیمه دا چې زیاتي او کمي نه مراد برکت دی. د سړي عمر کې برکت دی چې خدای پاک وله د نیکو توفیق ورکړي، په لږه موده کې ډېر کار وکړي. بعضې عالمان یې په لږه موده کې دومره کتابونه لیکلي دي چې سړی حیران شي. خدای د ده دومره ژوند دی او دومره کتابونه یې لیکلي دي، او بعضو کې نابرکت والی ډېره موده تېرې شي او څه کارونه کړي، نه په نیکۍ کې نه په بل څه کې. نو د عمر زیاتېدل او د کمېدل درېیم مطلب دا دی چې خدای پکې برکت واچوي او خدای ته برکت والی. نو چې چا عمر زیاتی برکت پکې زیات کی، او چې چا عمر کمی نو برکت ته والی. نو صله رحمه سره خدای عمر زیاتی او رزق زیاتی. صله رحمی که د مور پلار سره کوي او که باقي رشته دارانو سره. یو عالم دی زمونږ سرخسی صاحب نوم دی، یو مشهور شخص دی، سرخس ایران کې دی. زه چې مخکې ایران ته تلم نو سرخس ته تلم، نو لوی علاقه ده. نو د هغې یو عالم دی بزرګ او کتاب یې لیکلی دی 32 جلدونو کې دی. نو یو ځل یې د کور قلا جوړوله د قټو وختو، نو شاګردانو ته یې ټول به راځئ چې قټې کوو. یو شاګرد وروسته ورغلی، وی هلکه ولې وروسته راغلی؟ وی صاحب مور مې وه او د هغې خدمت مې وکړه نو وروسته راغلم، هغې نه مې ځان فارغه وه. نو هغه ورته وایي زه عمر به دې ډېري خو علم به دې کمي، ځکه د استاذ په خدمت خدای علم زیاتی او د مور پلار په خدمت عمر او رزق زیاتېږي. وی عمر به دې ډېري ځکه د مور خدمت د وجه نه ایثار شي، خو علم به دې کمي. نو په صله رحمه کې خدای پاک عمر او روزي زیات. بیا ورسره ګاونډي حق دی، خدای د ګاونډي حق دومره بیان کړی دی چې قرآن شریف کې بار بار ذکر راځي. او زموږ ښکلی پیغمبر وایي ما ته جبریل بار بار د ګاونډي د حق وی، ما وی جوړې وارث کوي یې راله، د ګاونډي به لحاظ کې د ګاونډي او په مال کې په دا کې ما وی جوړې وارث کوي. او بیا وایي هغه مسلمان به جنت ته نه ځي چې ګاونډي د تکلیف او مصیبت نه په امن نه، چې ګاونډي درنه خفای او ستا د وجه نه وی دی به جنت ته نه ځي، چې څو پورې هغه راضي کړي دي یا خدای معاف کړي. قرآن شریف کې او ګاونډیان 3 قسمه ذکر شوي دي او حدیثو کې بیان راغلی دی. وی ګاونډیان 3 قسمه دي او 3 قسمه حقونه دي. یو هغه ګاونډي دی چې مسلمان هم دی او رشته دار هم دی، نو وی د 3 حق دي پته. یو د اسلام ضروروالی، یو د ګاونډ او یو د رشته. دویم هغه ګاونډي دی چې خپل دی نه دی خو مسلمان دی، نو د ده در باندې 2 حقه دی، یو د اسلام بل د ګاونډ. دریم هغه ګاونډي دی چې مسلمان نه دی، هندو دی، یهودي دی، سیک دی، د هغه در باندې یو حق دی د ګاونډ. نو که ګاونډ کافري او مې پته حق شته. 3 څیزونو کې خدای پاک د مسلمان او د کافر فرق نه دی کړی.
یو گوان کې گوانډي به حق پورا کې که مسلمان که کافر. یو صحابي دی عبدالله ابن عمرو بن العاص، نو خادم مالدارم، نو خادم مې چې چیرلی حلال کړي، غوا به حلاله کړي، اصبل وی زمونږ دی گوانډي یهودي لولېږه. یو ځل ورته هغه نوکر وی صاحب دا خو یهودي دی او دې مار ور سره احسان کوي. نه ته خبرې زمونږ پیغمبر مونږ ته څنګه احکامات را لېږلي دي چې ګاونډي دی کافر یې هم بیت لحاظ کې. نو اول حق په ګاونډ کې شریعت فرق نه دی کړی، د مسلمان او د کافر ګاونډ حق بساتي. دویم په صله رحمۍ کې رشتہ دار دی که کافر دی هم بے لحاظ کې. دریم د حضور پاک زمانه کې دا خینه ده، اسماء دا غینم ده، دا عائشی بی بی خور د خمیرانه مور کافر او د مکی مکرمه نه اعلی مدینه منوره ته دی لور کړه. دا د حضور پاک ته تپوس کوي وی سیب مور مې راغلی ده غریبه ده ما نه بس غواړي نو څه احسان ورسره کوم. وی او وی سلی امکې د مور لها که کافر ای نو که مشرک کافری خودی پلی مثلا رشتہ کی دی نو پتا دی که شریعت فرق نه کړي. صله رحمه کې به د کافر سره هم صله رحمه کې. دریم چې چا سره امانت او معامله وي نو امانت او معامله کې د کافر او د مسلمان فرق نشته. که مسلمان در سره امانت کې قود که کافر، که مسلمان سره د لین دین کو که کافر سره، که بیع شراء دی کوله وعده دی کوله دا بنوی چې دا خو کافر دی د هندو دی. نه کافر سره ډوډۍ خوړی شي، کافر سره ستړي مشي کولی شي، او چې د ګاونډي نو بیا به احسان ورسره زیات کړي. زمونږ د ښکلي پیغمبر دا تعلیمات دي چې کور کې انګولې پوخ کې نو خوروا پکې لږه زیاته کې ګاونډی کنه مونږ. زمونږ ښکلي پیغمبر وای چې یو زنانه دی د خپلې ګاونډی ته د سلې ګلو کې شرم نه کوي، ولو فرسن شاتن که د ګډې چیرلې سوه وي سوه هغه د نوک سر خلک دا خپې پخوي که نه نو هغه دغه چې سوه که هغه ورله لېږلی شي. د شریعت دا حکم دی چې خټکي هندوانې دې وخوړې نو پوستکي ګورې داسې ځای کې غورځوه چې د ګاونډیانو د بچو پې نظر نه لګي. وی ستا د کټپې بوی دی هغې کره لاړ نه شي که څه والا نه ورکړي. نو د ګاونډي دا حق دی، ته به ورته تکلیف نه رسې. یو صحابي راغی وی صاحب زما ګاونډي دی ما ته تکلیف را رسې، وی ته به ورته نه رسې. حضور پاک چې دا ګناهونه شمیرلی دي نو دا غټ غټ ګناهونو کې دا وایي وان تزانی حلیلت جارک، د ګاونډي د ښځې سره ته بد تعلق جوړ کړي. نو اسم زنا خو بد عمل دی، خو د ګاونډي خو تا نه د احسان امیدي په اعتمادي دا خپله پرده او ستا پرده یوه ګڼي نو داسې کار به نه کوې. دا دوچد د ګناه ده او دوچد ظلم دی چې د ګاونډي د ښځې سره دې تعلق جوړ کړي. دا ستا ګنده اوبه دې په هغه نه ورځي چې هغه په خفه کېږي، ستا د کور بړاس دې پې نه ورځي چې هغه خفه کېږي. که هغه د قرض غواړي قرض ورکوه که دې وسوي، که دعوت درکړي دعوت یې قبلوه، که د هغې بیماري تپوس یې کوه، که د هغې څه د خوشحالۍ خبره مبارکۍ له ورشي د هغه زړه به خوشحاله شي. که په هغه باندې څه سختي راشي ته ورسره امداد وکړه. د خپل وس مناسب نو ته به د ګاونډي لحاظ ساتې نو هلې به ستاسو معاشره ټیکي. چې ګاونډي د ګاونډي لحاظ نه ساتي او خپل د خپل لحاظ نه ساتي هغه معاشره خرابېږي او هغې نه بغض او جګړې جوړېږي. دا شریعت ولې وایي چې زکات اول خپلو له ورکوه؟
دا د شریعت حکم دی چې ستا په خپلوانو کې غریبانانی اول به د هغې نه شروع کړي. بلکې ډېر عالمان وي او کتابونو کې لیکي چې سړي خپلوانو کې غریبانان وي او دې نورو له ورکوي، نو کیدای شي چې دا زکات ته خدای قبول نه کړي. نو اول به د خپلوانو نه شو هغې ته دا مه وایه خیر دی چې دا زکات دی. سړي ته خپلوان معلومې چې دا غریب دی، دا مسکین دی، بلکې بل نوم ورته واله چې خوشحاله شي. خور دی د مسکینه ده، وی خور دا مې تعالی اختر راوړی دی، خور تعالی مې شوقدر راوړی دی. نو ښځې خو په دې شوقدر په اختر خوشحالېږي، او چې ورته ده ووایي چې زکات دی، نو کله ممکنه ده چې زړه کې څه راشي. نه زکات نوم ورته ماله خو ستا زړه کې دی. نو خپلوانانو له به اول ورکې چې خپلوانانو کې څوک نه غریبانانو کې، نو بیا ګاونډیانو له ورکه. ګاونډیان غریبانان چې ګاونډیانو کې څوک نه، نو بیا د خپلې محلې کسانو کې ګوره. د کلي د خپل کور زکات به د خپل کلي او محلې نه بهر ته نه وباسه. نو اول به د رشته دارانو نه شروع کړي. ټیک ده که رشته داران د خپل کلي کې غریبانان نه لري، نو زکات ورکړي شي. د علم دپاره، د جهاد دپاره، یا یو لوی مصیبت پیښ شوي په یو قوم، نو هغې دپاره زکات لیږلی شي. او چې د صله رحمي نه خپلوان نه، د علم صورت نه، د جهاد صورت نه، یو لوی مصیبت نه، نو اول به ګاونډیانو کې تقسیم. ځکه ګاونډي او خپلوان دا اول د سړي نه خبرې، د هغه په مال نظرې. نو چې ته د خپل غریب پرېږدې او بل نه لیږي، نو د هغه زړه کې به بغض پیدا کېږي او نفرت به پیدا کېږي. او چې اول خپل له ورکې او ګاونډي له ورکې، نو دی به ستا د مال و دولت محافظي، ستا د عزت څوکۍ به کوي، ستا د بچو به کوي چې یاره د دې پلار خو ښه سړی دی، دوی زموږ لحاظ کوي. دا یو طبیعي شی دی، بنده د احسان بنده دی. نو چې ته یو احسان چا سره وکړې، هغه ستا بنده کېږي. نو ستا د بچو، ستا د مال و دولت، ستا د کور، ستا د عزت حفاظت به کوي. او چې دوی پردي خلک یادې، نو اول به سره د دوی بغض پیدا کېږي. ستا په سر به جاسوسي کوي، ډاکوان به در باندې راولي. دا غلاګانو کې اکثر د نږدې خلقو لاس وي. نو چې نږدې خلک در نه خوشحالی، بار خلک در باندې نشي راتلی. غلا کې اکثر نږدې خلک هغه کار په دې کوي چې هغې ته پته لګي چې د فلانکي ځای کې خزانه ده او فلانکي ځای کې مال دولت دی. نو شریعت دې ټولو څیزونو ته ګوري چې اول به د دوی لحاظ کې ستا جن به د امني. خدای دې پې د عمل توفیق راکړي. علی به معاشره کېږي چې ځان کې تواضع او عاجزي پیدا کړي. هغه د جهل پښتو چې ده که نه، چې نه د ما سره دا وکړه نو زه ورسره دا کوم، دا معاشره خرابوي. علی به کېږي چې ځان کې عاجزي، خیر دی دی دې ما سره وکړي، زه د ده نه کم حساب، د ده نه کمزوری. نو علی به معاشره کېږي. او چې هغه ته یو ووایي او ته ورته دوه ووایې، او هغه ټوپی په مازدیګر کېږي، ته ورته ټوپک په مازدیګر کېږي، په دې خو معاشره خرابېږي. نه نرمي به کې، عاجزي به کې، ځان به کمزوري حسابې، علی به معاشره کېږي. یو ښځې خاوند مړ دی او 15 ورځې تېرې شوې دي. هغه د خاوند د ترو زامنو سره، ورونو سره او د خاوندانو ماماګانو سره ژوند تېرول غواړي بغیر نکاح. نه، دا به 4 میاشتې او 10 ورځې تېروي د خاوند په کور کې. دا د قرآن شریف حکم دی. نو چې د خاوند کور وي، نو هغې کې به دروازې خیر دي چېرته تللی شي، خو شپې له به راځي. او غم د ضرورت په بنیاد. او د ترونو زامن د خاوند هغې نه خو ستر دی. او د نور